او زمونږ په راپورټ او زمونږ په تلو څخه ورکو او نه پې مشر څخه ورکو نه پې ایم پی څخه ورکوي او نه پې ناظم څخه ورکوي. نو پکار دا ده چې دوی ته دغه چې کوم د معاوضه ورکړی شي او که څوک د دغه ځمکو دعوې کوي انتظامی افسران چې کوم د هغې دوکه کوي نو پکار ده چې بیا انتظامی افسران موقع ته راشي او د دې خلکو فریاد چې کوم د هغه واوري. ځکه ښکاره مثال د دې ونې دا تازه بیخي چې کوم دی نو دا راغورځېدلې ده. دا یو بله ونه چې په دغه روډ کې راغلې ده دا هم پکې یو کچه غونډه کې ونه چې کوم دی نو مخې ته دا هم چې کوم دی نو دا ونه په دې سړک کې راغلي دي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی قدرمن کتونکو زه محمد اسرار د تحصیل دینزی لړم نه بره چې کوم کاړ تنګي سر دی هلته ولاړ یم. دا مخامخ تاسو ګورئ دغه اسکیویټر لګیا دی او د هغه سړک دی چې کوم د لړم نه د اسبڼ د انګرو بابا نه اخوا سره پورې چې کوم دی یا د دغه د خوشحال پټي چې کوم بره سر دی د هغې پورې پروپوز دی او دا پروپوز نه بلکې منظوري ورکړی شوې ده او دغه کار پرې روان دی. دلته را مقامي خلک تاسو وینئ د دې اعتراض دا دی چې دا کوم اسکیویټر کار کوي او دغه اسکیویټر چې کوم کاڼي اچوي نو دغه لاندې چې کومې د دې ځمکې دي دا هغه ځمکې چې بیخي لکه پټیو د دې پټي دی او د دې نه اخوا که بیا موږ هغه طرف ته وګورو هغه هم روغ پټي دي په هغې ته دا کاڼي ځي او د دوی هغه ځمکې چې کوم دی نو هغې د کروندې نه وویستې کمې دوی مطلب دا ځان له پخوا ویستلې وې هغې ایستلې دي سره سره چې کوم دی دلته کمې ونې وې نو هغه هم دوی وایي چې هغه زموږ وې او هغه هم ورسره دغه شوي دي که دغه د بنج دي که دا نختر دی او ورسره بنج او سیړی دغه ونې هم دغه شوي دي او دغه شانته دا سړک به بیا چې کوم دی نو هغه داسې ځي. دا لړم په سر چې کوم روډ را روان دی نو موږ د دې روډ مخالف نه یو. موږ د دې مخالف یو چې د دنیا ځمکې د خلکو لاندې کړلې نه د خلکو نه چا تپوس وکړو نه د ونې تپوس وکړو نه د ځمکې تپوس وکړو او چې دا روډ را خوشا کړی د شاولي لګیا دي او بلا ټینکي ګډازه خېجو غټ غټ ګټان راځي او پټي وران کړه او د خلکو په کشۍ جوړ کړي پټي وو په کشۍ باندې خلکو کرل هغه ځمکې ورانې کړي د خلکو د رزق ذریعه ختمه کړله. موږ اوس اریان چې څه وکړو نه حکومت تپوس کوي او نه چې دا نو مشر تپوس کوي نه ممبر تپوس کوي او نه ناظم تپوس کوي نشته. موږ سوال کوو د حکومت نه مطالبه کوو چې دې ځمکو واللې دي د دې معاوضه دې ورکړی شي. زما نوم نیاز محمد دی او د دې ځمکې مالک یم. دوی دا روډ را شروع کړی دی موږ د دې روډ خلاف نه یو چې روډ دې نه وځي. بهرحال د دې روډ نه یو کور هم مستفید نشي کېدی د غره په سر دی خو موږ دوی ته وینا کړې وه چې تاسو غټ کاڼي مه رغړوئ زموږ د پلار نیکه د لاس ځمکې ورانې کړې ونې ماتې کړې نور هم د سوایند دپاره ډېر بوټي خراب کړه خو دوی هغه شان بلاسټینګ کو غټ کاڼي را رغړول او ونې ماتې کړې. یو کاڼی دوی دلته ښخ کړی دی نه ملبه دا کړې ده او نور چې دا روډ کولاویږي تاسو ووینئ دا روډ د کیمرې په سترګه باندې چې دا کاڼي به غټ غټ رغړي او دا به نور رانې کوي او زموږ د ځمکو بیخي د کار نه وباسي. باقي په دې کې ډبل ای صاحب ته یو درخواست کړی و هغه بیا دلته پولیسو ته راولېږو خو پولیسو دوی له نه ورکوو. بیا موږ بل درخواست وکړو تقریبا 15 کسان د ایس دفتر ته لاړو نو ایس یې موږ ته دا وویل چې دا د فوټوګرام یو بوډا تصویر ما ته وښود چې دا هغه وایي دا زما ځمکه ده نو ما ته ستاسو ځمکې رسید شته نو ما یې د دې بوډا سره د ځمکې رسید شته وو تو ټیک ہے ما یې سره ته هم په سیکنډ ټایم کې راوغوښتو چې موږ به ستاسو ټیکهداران دا بوډا مخامخ کړو تا خو موږ ته سیکنډ ټایم کې ټایم رانه کړو بیا هغوی سهار راغلو تللي نو ما ورته سر بیا وو تو ټیک ہے نو سر مونږ فریاد هېڅ چا وانه اورېدو مونږ د ځمکو نه خلاص کړو. دا کومه روډ چې روان دی موږ د دې خلاف نه یو که اول سر نه چې کوم ځای کې شروع کېدو نو موږ راغلي یو او دلته کې هم دوی پوه کړي دي که ټیکهدار دی او که د دې علاقې یا د دې روډ په شا چې کوم غټ خلک دی نو هغوی ته موږ دا ویلي دي چې د دې روډ د ایستو پیدې لږې دي او نقصان یې ډېر دی خو بیا هم تاسو احتیاط وکړئ که دا ګټې رغړي نو دا به که ته ډېر نقصان وکړي خو دوی د هغې باوجود بیا هم لکه هغې خبرو ته ونه کتل او د خلکو نقصان یې وکړو او وس د دې نه اخوا چې دا روډ کمه ځي دا زیات نقصان کوي وس شوی لږ دی او کېږي ډېر زیات نور اخوا نقصان چې کمه کېږي د هغې د پیسې ورکړي خو چې کمه یا د شفټینګ وکړي یا د بل څوک خلک دې نه خرابوي. دا بیا د دغه لړم اسبڼ جاکړ بابا روډ چې کوم دی د هغې هغه طرف ته چې کوم دی لړم ټاپ نه راغلی دی مخامخ تاسو ګورئ دغه لړم ټاپ ته دغه دا اسکیویټر لګیا دی بیا په دې کې او دا چې کوم سایډ ځي نو دا دغه سایډ دی چې کوم د محکمه فارسټ چې کوم دی نو کمپاټ دی دا بیا دغه چې کوم کمپاټ دی په دغه کې تاسو وګورئ چې ډېر پخوانی ځنګل دی او دغه ځنګل چې کوم دی نو دا د دې روډ په لار کې راځي او څنګه چې دا خبره کېده چې یاره
د دې سروې داسې شوې ده چې په دې کې ونې چې کوم نه هغه راځي او هغه به غورځېږي بیا به او دا یو ښکاره مثال د دې ونې دا تازه بیخي چې کوم دی نو دا راغورځېدلې ده دا اوس تازه چې کوم دی نو دا ونه دا سیاه طرف د رباط طرف ته چې کوم ځنګل دی نو دا ونه تې راغورځېدلې ده او دغه شانته به نورې ځنونو ونې چې کوم دی دغه به راغورځېږي دغه سړک چې تاسو ته ما وښود چې پکې د فارسټ ونې هم والې شوي دي او بیا دغه غټ غټ کاڼي چې هغه لاندې بهیږي او خلک د هغې باندې چې کوم دی نو لږ خفه دی چې دغه زموږ هغه روغو روانو ځمکو ته راځي او هغه خرابوي او بیا انتظامي افسران پولیس افسران چې کوم دی هغه د فریاد هم نه اوري دا سړک تاسو ګورئ دا په دغه طرف باندې روان دی او هغه سایډ ته به رسي په کوم ځای کې چې کم کاڼي ورېږي او خلک چې کوم دی د هغې نه فریادي دی مقامي د کار تنګي نو پکار دا ده چې دوی ته دغه چې کوم دی معاوضه ورکړی شي او که څوک د دغه ځمکو دعوې کوي انتظامي افسران چې کوم دی نو هغې دوکه کوي نو پکار ده چې بیا انتظامي افسران موقع ته راشي او د دې خلکو فریاد چې کوم دی نو هغه واوري ځکه چې خلک د روډ مطلب دا چې مخالف نه دي خو هغه تاوان چې کوم دی املاکو ته رسي نو د هغې معاوضه چې کوم دی د هغې غوښتنه کوي او پکار ده چې دغه پوره شي